عزتمنو او قدرمنو مسلمانانو ورونو، دی دنیا کې زمونږ پاتې کېدل عارضي دي. که یو سړی دا خبره هېره کړي نو هم د هغه د دنیا نه تللی وي، چې د چا یاده ده نو هم د هغه د دنیا نه تللی، او چې څوک د دې خبرې استحضار او یادګیرنه کوي چې زه به د دنیا نه ځم، نو دا هوښیار انسان دی او دا خوش قسمت او سعادت مند دی. او چې کوم یو سړی باندې دا خبره بده لګي او دا هېري، دا محروم دی. قرآن کریم په دې آیت کې چې ما ستاسو په وړاندې ولوستو، الله جل شانه فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس هغه مرګ سکون کې دی، یعنی د مرګ ذائقه هغه وسکی، او د مرګ ذائقه ترخه ده، او الا چې بچا باندې الله جل شانه آسانه کی. دا غي تریخواله دومره دی چې یو کسبم دا تمنا نه کوي چې زه بیا واپس دنیا ته لاړم. چې کوم سړی آخرت ته لاړو دا تمنا به څوک هم نه کوي چې بیا زه واپس لاړم، ځکه چې بیا دته پته د مرګ راځي، نو هغه ترخه ذائقه چې کومه د سکلی ده هغه د دنیا آرام، راحت، مال او دولت، بنگلې او سورلی دا په انسان باندې ظاهر کی، دا غي لذت خوږوالی د بالکل هیر شي، او هغه هر څه په د باندې ګنډیر شي او تراخه شي، بیا هغې ته دی راتلل نه غواړي، سوا د هغه کس نه چې هغه په جهنم کې دی او دته دا مخامخ سزا پته ده. نو د هغې سزا د وجې نه کله چې په انسان باندې عارضي او مصیبت راشي، نو د کله کله هغه تیر مصیبت هیر شي، دی وی دا ډېره سخته ده، حالانکه په ده باندې سختې تیرې شي. نو هغه نافرمانه انسان د الله کافر او مشرک هغه به دا وایي چې زه دنیا ته لاړې او ما هلته کې بیا نیک عمل وکړي، ځکه چې د هغه ځای سزاګانې بیا ډېرې زیاتې سختې دي. یا به هغه خوش قسمته انسان وي چې هغه د الله په لار کې د الله د دین، د الله د کلام، د الله د قانون د بالادستۍ دپاره او د الله د خبرې د اعلا لپاره په دنیا کې جنګېدلی، او هغه د الله په لاره کې ژوند په جهاد کې تیر کړو، او بیا الله جل جلاله د هغه شهادت نصیب کو. دغه کس به بیا وایي چې زه دنیا ته لاړی، او دی په دنیا کې د نور څه دپاره واپس نه غواړي راتلل، دی صرف او صرف د شهادت دپاره به راتلل غواړي چې زه بیا شهید شوی. هغې وجه څه ده؟ د شهادت په وخت کې چې د ده کوم الله جل شانه اکرام کړی دی او دته کوم اعزاز ورکړی دی او د دې کوم درناوی کړی دی او د ده فرښتو کوم استقبال کړی دی، آغا اکرام، آغا درناوی، آغا اعزاز، آغا استقبال لفرښتو را تک آغا دومره لویه خوشحالي دته نصیب شي وه چې دی به بیا وایي چې زه اوس لاړی بیا شهید شي. او دغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شهادت تمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړې ده، او یو ځل نه بیا یې کړې ده. خدا بیله خبره ده چې د الله جل جلاله خوښه د هغې دپاره څنګه وه، په خپل مرګ باندې وفات شوي دي، لیکن دا تمنا یې کړې ده، او په هغې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د هغې د خولې مبارکې نه راوتي الفاظ په صحاح روایاتو کې او کتابونو کې اوس هم محفوظ دي. بخاری شریف کې حدیث دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سلور زلیو روایت کے فرمائی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. زدا خوخوم زمادا خواہش تے زدا غوارم کیگی آغا چکم اللہ جل شانہو کئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما ارمان دے زدا غوارم او دا خبر خوخوم چې دا اللہ پلار کے ز قتل کړیشم او قتلیږي سړی د الله په لار کې د کافرو د لاسه، بیا ژوندی شم، بیا قتل کړی شم، بیا ژوندی شم، بیا ووژلی شم، بیا ژوندی شم، بیا ووژلی شم. او محدثین حضرات وایي چې دا څلور ځله ذکر کول دا د تهدید دپاره نه وي بلکې تکثیر دپاره دي، یعنی چې بیا بیا زه د الله په لار کې شهید کېدی، بیا ژوندی کېدی. د دې شهادت هغه لذت، هغه اکرام، هغه دومره خوب دی. او شهید د شهادت په وخت کې یعنی د دنیا نه د تشریف وړو په وخت کې هغه د شهادت هغه تکلیف هغه په ګولۍ لګېدلی وي، په توره لګېدلی وي، په غشي لګېدلی وي، په نیزه لګېدلی وي، په برچه لګېدلی وي، په کاڼي چا ویشتی وي، په چړو چاقوانو چا وهلی وي، د الله په لار کې هغه د شهادت په وخت کې دومره تکلیف محسوسی که قرصة النمل، لکه څنګه چې میږی څوک وچی شي او د میږي چیچل ډېر معمولي شی دی، او اکرام دومره دی چې ډېر زیات دی. نو دغه تکلیف په هغه اکرام کې محسوسیږي نه. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې مرګ تریخوالی دومره دی چې یو ځل سړی مړ شي نو بیا دی واپس نه راځي. کل نفس ذائقة الموت، او دغه ترخه ذائقه هر یو کس سکون کې دی، دې نه به یو قسم نه پاتې کېږي. که هغه بادشاه دی او که هغه د رعایا یو فرد دی، که هغه امیر دی او که هغه فقیر دی، که هغه مالدار دی او که هغه غریب دی، که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده، او که هغه ظالم او جابر او کافر او مشرک دی، ملحد او زندیق دی، هغه به نه پاتې کېږي. او که هغه انبیاء کرام دي هغه هم د دنیا نه تللي دي. اخري پیغمبر سید رسول خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د تشریف وړو صدمه د ژوندو دپاره او د هغې نه پس چې په هغه وخت کې کوم مسلمانانو صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلق، رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجات مطهرات بیبیانې چې زمونږ د ټولو مسلمانانو میندې دي، امهات المؤمنین، قرآن کریم به دا ټکی استعمال کړي. د هغې هغه صدمه چې په هغې تېره شوې ده نو دا په هغې تېره شوې ده. د هغې نه لویه صدمه د بل چا د مرګ هغه نشي کېدی. د هر چا دپاره خپل خپل مین، خپل محبوبین، خپل تعلقدار، خپل مشران او خپل مین هغه خواږه لګي او د هغې بېلېدل او جدایي هغه د برداشت نه بهر وي د هر چا دپاره. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدمه د وفات هغه د صحابو دپاره چې څومره وه د هغې هغه تکلیف د هغې سختي هغه د هغه وخت په صحابو باندې تېره شوي ده، هغه مونږ ته په دې وخت کې نشي محسوسېدی. د چې مونږ راغلي یو سترګې مو غړولې دي نو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی او زمونږ ټول ژوند په دې شکل باندې تېر شو.
مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت په دې دنیا کې نه دی کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې منه دی ناشته کړي. دا غي خوږی خبرې مونږ نه دی اوریدلې. دا غي پیار، دا غي محبت، دا غي مینا، دا غي شفقت هغه مونږ نه دی لیدلې چې هغه وسنګ. او چې څومره یو انسان داغه مینا، داغه محبت، داغه همدردی، داغه شفقت د زمانه د خلکو د پاره څومره ډیر وي، دومره داغه جدایي هغه د ډیر زیاتې صدمې باعث وي. ځکه چې خلکو هغه خواږه سکلی لیدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جدایي صدمه دومره وا چې زه تاسو د ټول صحابه نه د حضرات خلفاو مبارک مختصر خبره کو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه دا دریم خلیفہ دی د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خلفای اربعه خلفای راشدینو کې دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوم دی. د الله رسول یو لور ورکړي او دومره حیانا کو دومره خولي اخلاق او چې کله هغه وفات شو نو به بل لور ورکړي او بل هم وفات شداغي پجبن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې دا دواړه لونه د پیغمبر علیه السلام د حضرت عثمان صاحب په نکاح کې وی وفات شوی او چې دا دویمه کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه حیا، داغه خولي اخلاق، داغه د وجنه او فرمایل که زما بل لور وینو ما باغه عثمان ته ورکړي. دغه عثمان ذوالنورین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفہ دی او دا په عشره مبشرو کې دی. هغه لس کسان خوش قسمته چې هغوی ته په یو ځای په یو حدیث مبارک کې په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د جنت زیری ورکړي او دنیا کې د جنت زیری د الله د رسول بیلوي او زموستا بیلوي. عوام خووي دا نیغ جنت ته لاړو، دا جنتی دی. په دې کې شک نشته مؤمن مسلمان ته الله جل شانه جنت جوړ کړی او مؤمن به جنت ته ځي. او موږ د خپل رب نه دا امید کوو چې الله پاک موږ ته د جنت د تلو چې کوم اعمال دي په دې دنیا کې توفیق راکړي. الله پاک مې ایمان سلامت کې او بیا مې جنت ته داخله نصیب کړي. د دې امید ساتل پکار دي او الله جل شانه جنت جوړ کړی مسلمان لپاره او د جنت غسل دا څه د عیب خبره نه ده. په دې دنیا کې بعضې داسې خلک هم تیر شوي چې هغوی نسبت خپل صوفیاو ته کړی دی چې موږ تصوف او کې لګیا یو او صوفیان یو، لیکن دا هغه د خولې دا گفت دا اسم مرقوم دی په بعضې کتابونو کې چې میں جنت کے لیے اور جہنم کے لیے عبادت نہیں کر رہا. نو مطلب دا دے د دې خبرې مطلب کچره دا وی چې د انسان اعلی مقصد د الله جل شانه رضا او خوشنودي په دنیا کې پکار ده. بس زما خو دې زما رب راضي وي بس دا ټیک ده. لیکن که یو سړی وي چې عمل سړی د جنت ته د داخلي د پاره او دوزخ نه د بچکول د پاره نشي کولای، دا خبره خطا ده، دا ناپوهي ده او دا جهالت ده. ځکه چې قران کریم کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي د جنت لپاره سړی عمل کوي او دا وجه دا ده چې جنت د الله جل شانه د رضا او د خوشنودۍ ځای دی. دا څه نه ده چې یو کس به جنت ته داخليږي خدای به داغه نه ناراض وي، بلکې دا یقیني او قطعي خبره ده چې جنت ته به هغه کس داخليږي چې الله داغه نه راضي. نو جنت ته د دخول سره سره د الله جل شانه رضا د الله رضوان هغه حاصل شو او دا فائدہ الله جل شانه ورکدا د الله فضل. رسول الله صلی الله علیه وسلم لسو صحابه کرام ته د جنت زیره په دنیا کې ورکړي. ما او تا چا مبارک دا یقینا نشو ویل چې دا قطعی جنتی دي. یو ځل په انصارو کې یو ماشوم وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې حیات مبارک
هغه ماشوم چې وفات شو ام المؤمنین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې دی او د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها د خلینه دغه ماشوم په باره کې دا الفاظ راوتل عصفور من عصافیر الجنه عصفور من عصافیر الجنه دا د جنت مرغۍ ولاړه د جنت مرغۍ ولاړه یعنی جنت ته لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې تا ته څه پته ده چې دا ماشوم لوی شوی وي د به څه عمل کول دا خو الله ته پته ده یعنی قطعی او یقیني طور سره څوک دا نشي ویلی چې دا خامخا جنت